بسم الله الرحمن الرحیم. غیر جان تاسو ته مخاطب یم. په کراچۍ کې د میرشپ لپاره هغه منډه چې کومه وه هغه شروع ده. د پیپل پارټۍ والا کسان نن باضابطه طور باندې د حافظ نعیم الرحمن سره د هغې ملاقات شوی. یو څو ورځې مخکې د پی 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 د طرف نه دا خبره شوې وه او سید غني کړې وه چې جماعت اسلامي دې مونږ سره رابطه وکړي، مونږ به ولې جماعت اسلامي سره رابطه کوو. نن هغوی په خپلو خپو باندې په خپله ورغلل او د هغې سره پریس کانفرنس کړی دی. اوس چې څو پورې دا ویډیو تاسو ګورئ د هغې به څه نه څه نتیجه اخذ شوې وي، خو زما داسې خیال دی چې په میرشپ کې به حافظ نعیم الرحمن پی 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 ته ترجیح نه ورکوي. هغې وجه دا ده چې اوسه پورې دي هغې ته ډاکوم ویلې او د پیپل پارټۍ والا ته هغوی دا خطابات ورکړي چې د سند په حق باندې ډاکا اچولې ده، په سند باندې د دې اجرهداري قایمه ده او استحصال یې کړی دی، ظلم یې کړی دی، زیاتي یې کړی دی، د روټي کپړه او مکان په ناره باندې خلک بیوقوف جوړ کړي دي. نو بیا خو به یا هغه خبرو نه به منکرېږي او یا به اوس د دې سره که دا اتحاد کوي صرف د میرشپ دپاره، خو میرشپ په بیا هم دې ته نه میلاویږي. هغې وجه دا ده چې د پیپل پارټۍ سره 90 سیټ دي او د دغه سره جماعت اسلامي سره 89 دي. نو هغې به ورته همدغه وایي چې یاره د 93 یا د 91 په مقابله کې لکه تاسو چې که مونږ سره یوځای شوې نو مونږ به په دې باندې لکه میرشپ په خپله والو او ډیپټي میرشپ په تاسو له درکو. په دې باندې خدای خبر که حافظ نعیم الرحمن دی ورسره یا جماعت اسلامي دی رضا شي. د دوی فطري اتحاد هغه د پی ټی آی سره جوړېدی شي. پی ټی آی هم په خپله لکه د کرپشن هم خلاف دي، د پیپل پارټۍ هم خلاف دي او د پیپل پارټۍ د دې حکومت او د دې اوسني چې کم دان لیو شو د دې ټول خلاف دي. نو د دوی څه نه څه فطري اتحاد کیدی شي، خو په منځ کې بیا عمقه یو خبره راځي چې کومه خبره ما تاسو ته مخکني ویډیوز کې هم کړې وه چې د جماعت اسلامي د پلیټفارم نه او د جماعت اسلامي د غټو غټو لیډرانو د طرف نه چې کم پی ټی آی طرف ته کمې تانې ورکړې شوي، کم پیغورونه هغې ته ورکړې شوي دي. اوس په د هغې جواب بیا پکار ده چې هغوی ورکړي چېرې هغوی ته چې کم پیغورونه په بي آر ټي باندې وله ورکړي وه، د کې پي کې په ګورنمنټ باندې ورکړي وو. ما سره زما په فیسبوک په فرینډ لیسټ کې ډېر داسې ملګري زما یاران دوستان دي چې د هغوی تعلق د جماعت اسلامي سره دی او هغوی چې کوم پوسټونه کړي دي هغه ما ځان سره سیف ساتلي دي. ما وی چې کله هم دوی د دې سره اتحاد وکړي نو هغه پوسټ به ورته بیا ورلیږم او ورته به وایم چې اوس مو سره اتحاد ولې وکړو او دا پکار هم ده. دا د دې خلکو نه بیا تپوس کول پکار دي چې دا عوام ولې بیوقوف جوړوي هغوی په دې خپلو دغه باندې په دې نرمو او خوږو خبرو باندې. دا دوی د سیاست لپاره عمدک شانزي دی، د سیاست لپاره کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. دا سخت هر یو حد دی پار کولی شي، خو چې دی پسې د پوپنګو والا ګاډي وي، پروټوکول وي، پیسې وي، مزې چرچی وي، سیټونه وي او یخنۍ کې هیټرې وي او په ګرمۍ کې اے سی ګان وي. بس دا سیټونه چې دا هر څنګه وي او په هر شکل باندې وي دا دی ته قبول دي، دا دی ته قابل قبول دي او دا نور ټولې خبرې ناقابل قبول دي. د پی ټی آی والا د الیکشن کمیشن مخې ته هغې احتجاج کړی دی او هغوی اوس د خپلو سیټونو مطالبه کوي چې د ریکاونټینګ وشي. نن د هغې متعلق څه نه څه خبرې مونږ ته را مخامخ شوې وي او کیدای شي وي دا احتجاج بیا هم شروع وي. سبا د جمعې په ورځ باندې حافظ نعیم الرحمن هم ویلي دي چې که د هفتې د ورځې پورې زمونږ د دې تحفظاتو د دې ازاله ونه شوله نو وی کیدای شي چې بیا مونږ هم په شارع فیصل باندې ستاسو په مخامخ باندې ویو، نو کیدای شي چې هغوی هم احتجاج طرف ته لاړ شي. دا ټولې خبرې اوس زمونږ په مخامخ باندې چې څونه راځي دا لا فی الحال په پایپ لاین کې دي، د دې لا ښکاره شوي نه دي خبرې. خو د جماعت اسلامي میر یا د پی ټی آی ډیپټي میر د دې د راتلو امکانات زیات دي او که دوی راملل نو د پیپل پارټۍ په شکل کې به دوی ته یو سټرانګ اپوزیشن وي. دا یو حقیقت دی. که چېرته دوی رالل نو بیا به د هغوی وي. میرشپ دپاره جنګ او جګړه شروع ده، د دواړو په منځ کې سیاسي جنګ او جګړه شروع ده. کیدای شي چې دوی د یو بل سره اتحاد وکړي. د دې نه علاوه اوس په دې وخت کې د جماعت اسلامي والا یو څو سیټونه وی زیات شو او هغوی 89 ته یا 90 ته هغوی ورسېدل. یو 3 یونین کونسله پکې نور هم زیات شو او کیدای شي چې ریکاونټینګ کې وي نور هم زمونږ سیټونه روزي. حافظ نعیم الرحمن د 14 سیټونو هغه دعوه کوي چې زمونږ نور هم 14 سیټونه کېږي. پر روان وخت کې به انشاءالله په دې باندې مزید رڼاګانې اچو او کیدای شي چې نور خبرې او حقیقتونه هم پکې ښکاره شي. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.